نردا ظلم دا جبر دا لعنت ته په داسې حکومت باندې چې دا یوه خبره کوي وزیر اعلی بله خبره کوي. صرف بجټ خبره نه ده، نور هم په کونه شلاو کوي. السلام علیکم. زه زهر شاه تاسو ګوري انصاف نه بودو چې سیمه په د باندې سکولونه دي دغه ټیچرونه دا غون رغولي دي غون مشټول دا جمع شوی دي او دی ډېر سخت خفادي ډېر سخت په غوسه دي. مسله دغه د دی وی چې میږ د پنشن چې تیمه دغه د ختمولو کوشش لګیا دا دغه د لټکولو کوشش لګیا دا هغه نه بعد چې کله بجټ پېښ شو مشته اسنت پیسې چیګشله نه مشته داسې طریقه جوړشله چې مشته دی راخات روکړای ارسي چې د تیمو مشټول ټیچرون رغولي دي دې سره مې وړاغې چې دې سوې ایس یې نه نوې پالیسی دی والی د میش پنشن ختمای د میش بچیانو مستقبل ختمای پروفیشنل ټیکس میش نه دی کټ کړه دا اضافه خود نو وشله چې د هر کس نه 1700 کلاس 4 نه کلاس 4 ډیره جز دا په میشه 600 700 پر هډونه کټ شوې دي لکه میش دی نه خود 17 1800 1500 دا چپړسیون دی میش سره دمر ظلم دا ایس ته آی ایم ایف یو ایجنډا دو په ابند دغه د چې میش آینده دی پنشن ختمای درې کمیټیو ته جوړ دي تاسو ته پاتای د 1 نه 16 راسه یو کمیټی دو د 17 نه د 20 راسه بل دو د 21 نه 22 راسه بل کمیټی دو د دې سفارشات تقریبا پیرا دي د کابینټ ممبر ته د اس اجلاس ته پاشه پیش کړي کچره دا ډیسیژن وشو د میر ملازمین مستقبل ختم شو پاشه دی دا وی چې د امیر پنشن و ختم شي دا مطلب دا چې میش کی مې ګوره ملازمین ټول مر سرویس وکي دغه د پرکای چې د شزینا بل بچي ابلش کی پر خاطري دای میش ته چې توست امیر په ټاکس پیسې درکې بس الله الله خیر سره میشته چې دوه ځل په پاکستان په تاریخ شه پهلا وردا وشل چې بجټ وشو د میش ملازمین ته 80% میشته نه وشو توسته پته دا چې مطلب چې میش یو سالانه انکریمنٹ لاګي سالانه انکریمنٹ لاګي هغه چې برتیشه فرض کې په 30000 باندې په 22000 باندې 60 سال عمر بعد متدای په 20000 باندې متدای پنشن روکای نردا ظلم دا جبر دا د ظلم ضبطه میش نه مانی دا د میر وزیر اعلی محمود خان چې د کرپشن چانه پټ نه دی دا لګیا دا د وفاق سره او د دې یوه خبره نه دو دای 63 سال د پر سپریم کورټ ته تللا دا او وفاق ته وایي چې میږي 5 سال کوي لعنت ته په داسې حکومت باندې چې دا یوه خبره کوي وزیر اعلی بله خبره کوي خو ګرام نه دی خان په نشه کې دا خان چې کله په نشه کې وي که نه به دا یارانو نه فیصله کوي خو دا میرو ته وایي چې پار چزده کوه خو په ګورنمنټ اپلای یې مزده کوه دا داسې پتنګون دي 4 سایو دې وړاو کې صرف بجټ خبره نه ده، نور هم په کونه شلاو کوي. چې کله په 19 باندې د میر آل امپلایز احتجاج او اس بجټ پیش کېده به یو د دې ډېر عزتمن او د دې ډېر با اختیار خاص اجمل وزیر سے بروغائی وہ مشتہدہ یقین دہانی روکڑا چې تو سے انشاءاللہ د احتجاج باس کیے وہ تو سے تاوے انشاءاللہ تو سے واقع کمیٹی روکیے تو سے تا انشاءاللہ دے بجٹ سے خامخا سملا ویری یعنی 10% دا یقین دہانی روکڑی ہوا چې تو سے تاوے انشاءاللہ بجٹ سے 10% تنخواہ چگیری اسرو هما کا میرنا غ خپل چچا مشتا سرو کړی دي امخشه ګورنمنټ مشتا سرو کړی دي ارنو خلی ونن انصاف ټیچر اسوسییشن ملګری چې سیم را دي اده د کوارډینیشن کونسل سره په هر مقام باندې پرځای باندې شانه بشانه جګړې دي او د خپل حق وي غوړي خلک تقیمي سوزونو او تقیم نه رانی کارون سرکار ټول ملازمین چې کیم جمع شوي دي دغه واجب په جمع شوي دي چې اول خو سرکاري ملازمین لپاره ایسې کس په باجټ سے دې تنه نه کړی کیږي تخې خو دا نه بچیږي او دا منګي خو دا نه وجه کړی کنه ارقام خو ماکه دې په جوړ اخره دوه خبره ده چې د پنشن و کیسه دو اس ډېر خلک په پنشن تللی دي او دغه سه په هنګي پوزیشن شه دي څه نه وته ملوي اس دا خبره چې لیا په سپریم کورټ سے دی چې فیصله موجود ده په سپریم کورټ فیصله دا او زر نظر خلکو دا اوس چې سوي 63 سال دو که 60 سال دو سیک دا په 63 سال لري که په 60 سال لري دغه سه خلک انتظار وتا کوي چې پنشن کله واخلي انشاءالله انجمن پټوریان و قانونگویان ضلع بنو امپلائیز کوارڈینیشن سرا ہر قسم تو سے سراشانہ باشانہ بھی میں تمام دیکھنے والوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں
कि मौजूदा हुकूमत और ख़ासकर इस हुकूमत को सपोर्ट करने वाले बार बार ये बात कहते हैं कि असातिज़ा किराम छुट्टियाँ कर रहे हैं या वो छुट्टियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये एक वबा है और इस पर दीगर पाकिस्तानियों की तरह हम भी परेशान हैं। लेकिन जहाँ तक छुट्टियों का ताल्लुक़ है तो ये छुट्टियाँ हमारे लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए है। हम आज ये ऐलान करते हैं, ये आप पूरा एहतजाज देख रहे हैं, ये सारे इन्होंने हाथ उठाकर ये ऐलान कर दिया कि हमारे लिए स्कूल खोल दिए जाएं। लिहाजा हम दरख्वास्त करते हैं कि वो सहूलियात भी दे दें जो एक रियासत के फ़राइज़ में शामिल है।